او دا هر پیغام هر ځای ته رسول غواړي. حضرت شیخ عبدالحق محدث دهلوي فرمایي که د آقا سره د مینې زیاتولو مختلف وظیفې دي، مختلف طریقې کار دی چې آقا سره مینه څنګه زیاتېږي، آقا سره محبت څنګه زیاتېږي. آقا سره محبت زیاتولو لپاره په شریعت باندې پابندي، په سنتو باندې پابندي، د مدني جانان سره مختلف لارو باندې. خطبه شیخ عبدالحق محدث دهلوي فرمایي اورېدو درته زه خیمه وویلې په غور باندې. شیخ عبدالحق محدث دهلوي څه فرمایي؟ هغه مبارک فرمایي که یو سړی دا غواړي چې زما د خپل نبي سره محبت پیدا شي، عشق پیدا شي، مینه پیدا شي، ادب پیدا شي، احترام پیدا شي، تعظیم پیدا شي، تقریب پیدا شي، زما سترګې د حیا نه ډکې شي، زما دا ژبه د دروغو نه منع شي او صداقت باندې راشي. زما حضرت شیخ عبدالحق محدث دهلوي رحمة الله علیه فرمایي چې دوه کاره کوئ، دوه کارو سره محبت په زړه کې پیدا کېږي، ادب په زړه کې پیدا کېږي، احترام په زړه کې پیدا کېږي، تعلق او نسبت پیدا کېږي، رشته پیدا کېږي، معرفت پیدا کېږي او خبره به ختمه په دې باندې وکړم، خبره به ختمه په دې وکړم. په دې ټول کارو سره دا ټول نعمتونه دي، خو نعمت اعلی پې ملاوېږي چې دا د مصطفی په باندې ملاوېږي. الله اکبر. دا کار وظیفه خو ډېره قیمتي ده، قیمتي ده. ویې ویم درته بیا به کوئ انشاءالله، څوک څوک به کوي انشاءالله. ویې ویم درته ډېره قیمتي ده چې دیدار یې نبي پې ملاوېږي، چې دیدار په اقال سره من رآني، چا چې مې زه ولیدم په خوب کې فی المنام. آقا فرمایي چې ګویا اومزې لیدلی یم، زما په مثل باندې شیطان نشي راتلی. او من زاره وجبت له الجنه، چا چې زما زیارت کو جنت ولا واجب شي. زه فرمایي اولنی کار سره اولنی کار فرمایي که چېرې د آقا دیدار غواړئ، مینه غواړئ، معرفت غواړئ، رشته غواړئ، تعلق غواړئ، نسبت غواړئ، خبرې ورسره کول غواړئ، لیدل یې غواړئ، حضرت شیخ عبدالحق محدث دهلوي فرمایي چې درود پې باندې ډېر وایي، صلات و سلام پې باندې ډېر وایي. درود هغه وظیفه ده چې په کور کې بې برکته کور کې برکت پیدا کېږي، خفه زړه پې باندې خوشحالېږي، ماتې رشتې پې باندې جوړېږي، خالي جیب پې باندې ډکېږي، بې برکته کاروبار پې په برکت کې راځي، قرضونه انسان پې باندې خلاصېږي، بیماران پې باندې روغېږي. دا خو هغه وظیفه ده چې الله د الله نبي پې باندې ملاوېږي. یو درود شریف دی. دویم څه فرمایي؟ الله اکبر. دویم څه فرمایي؟ د شیخ عبدالحق محدث دهلوي دویم هغه کار فرمایي چې لګیا یې هغه کار کوئ، تاسو لګیا یې. دویم خبره فرمایي وایي چې د آقا علیه صلات وسلام ذکر ډېر زیات کوئ، اخلاق یې بیانوئ، سیرت بیانوي، صورت بیانوي، زلف بیانوي، چهره و دوحه بیانوي، خایس بیانوي، خولای بیانوي، هغه د مقام تطبیق بیانوي، د قال سلام معجزات بیانوي. نو چې د چا خایس بیانېږي، د چا خولا بیانېږي، د چا جمال بیانېږي، او هغه جمال داسې جمال نه دی، هغه خایس داسې خایس نه دی. وګورئ د قال سلام خایس څه شی دی؟ آقا خایس څه شی دی؟ حضرت علی شیخ خلا فرمایي اور په محبت باندې آقا علیہ الصلوۃ والسلام خایس او خلا صدا سے خایس او خلا حضرت علی شیخ خلا فرمایي رب ذوالجلال جل جلاله د دې خایس او د دې خلا د دې خوبصورت سل حصے کی دا خایس سل حصے کو دا خایس سل حصے کو خایس سل حصے کو سل حصے کو ذکر کوي خایس سل حصے کو رب ذوالجلال جل جلاله یو حصہ ته راوغستا یو کم سل حصے یو طرف ته شي یو حصہ راوغستا هغه یو حصے نه لوح پیدا شو قلم پیدا شو د جنت خوراک پیدا شو نور ایمان پیدا شو یو قلم پیدا شو د اسمان په چتوال پیدا شو سورسي سپوږمۍ خایس پیدا شو د نور روان پیدا شو د زمکه پښوال پیدا شو د سمندر میان ته پیدا شو د سمندر کې رحیم ته پیدا شو د زنګلات هغه موږ او بشرات ته پیدا شو آدم علیه السلام نه عیسی علیه السلام کو پیدا شو یوسف علیه السلام ته خایس ورغ دا کوم یمینا هغه یوی حسینا رب جلال جل جلاله وقال صلوات و سلام فرمایي علی شیخ خدا فرمایي دا هغه یوی حصے
حصنا رب ټول کائنات پیدا کړ. اے الله هغه یو کم سل حصے شوي هغه 99 حصے شوي هغه چرته سنبال کی. الله اکبر. الله رب العزت نے فرمائے چې دې محبوب نے فرمائے چې رب جلال فرمائے چې هغه یو کم سل حصے هغه یو کم سل حصے د یو کم سل حصو نه ټول محبوب علیه الصلوۃ والسلام ذات پیدا کړ. یو کم سل حصو نه 99 حصے می اقال سره خایسته دا یو حصہ د ټول کائنات او خایسته. الله هغه خایسته سوک رسیدي شي هغه قرآن ته سوک رسیدي شي هغه مدني جانان دی. الله اکبر. هغه کریم مهربان دی. اقال الصلاه په مسجد نبوي شریف کې ناز دی. اقال الصلاه والسلام په سر باندې صادر مبارک اچول دي. حضرات صحابه کرام خلفای راشدین ناز دي. مدینه منوره اقال الصلاه سر کته کړی. اچانک بچاکا سر راوچت ک چې وی کته د اقال الصلاه والسلام په چهره اقدس باندې ټول اقال الصلاه والسلام په کې مبارک راغلي دي. کله مبارک ټول د اقال الصلاه والسلام هغه من شوی دا واخلي پیغام د اقال الصلاه والسلام پیغام ځان سره واخلي. اقال الصلاه کله مبارک مندره صحابه کرام باندې شي قربان یا رسول الله تاسو ته تکلیف دي تاسو ته درد دي قربان یا رسول الله کچا ته تکلیف ده رسولي مونږ ته وایي کفار تکلیف ده رسولي مونږ ته وایي مونږ ته لا تقومي نبی یا رسول الله مونږ له خپل مور او پلار قربان دي جان او مال قربان دي نو بس قربان دي. حضرت عثمان غنی سے خپل خالد دنیا په استاد د محبوب قدمونو نه قربان کا چې هغه خالد د محبوب قدمونو کې کیخه محبوب علیه الصلاه والسلام ابد الاباد تر قیامت او قیامت تر جنت او جنت کې رب جلال د ټول دنیا د زمیانو سردار جوړ کړی. زمیانو سردار دې سو قرباني ورکا یاد وساتئ. زمان رب خیرتی دي زمان نبی خیرتی دي او چې کوم امتی په غیرت کې الله تبارک وتعالى د ابوبکر صدیق جوړ صدیق اکبر ته جوړ الله په نسل ورنا و امامنا امام المجاهدین فاروق اعظم جوړ رب ذوالجلال جب علی شیر خوراک یا جوړ سوچ غیرت کی الله رب العزت حضور خو سے پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سورانی شهباز المقامی خوش سمدانی القادری الحسینی الحسنی الجیلانی الجردانی رضی اللہ عنہ او چې څوک په باندې غیرت کی رب ذوالجلال تر کرم دې قرآن پیر په کریم چې بیا هغه د زبکه د هندي ذکر د زبکه د پاسه کیږي کوف به عزدی الله وتعالى فرمای زما سره وعده پوره کوي لک زما په دې غیرت کوي لک په شریعت غیرت کوي لک په قرآن غیرت کوي تاسو د زمکه لاندې آرام فرمایي چرچی او د زمکه د پاسه کیږي اولیاء ورنګنا الله نمبر ناس په استانه کې هغه خانقاه کې چې هغه مرد کلندر الله اکبر ټول زندگی د خپل محبوب په عشق فنا فی الرسول فنا فی الله د زندگی جوړه چې امین مبارک د خیر د لاندې خپل مزار اقدس تشریف میں رناگاہ زمین تبارک سے بلکی الحمدللہ. اللہ دا بحقیقہ عظیم و شان وقال السلام والسلام مبارک پسر باندې چې کلا صدر چولو اوچته ک جړل صحابه ته اوس قربان تاسو وایي کنا کا واپس سرخت ک مبارک وخت کې پاکي کې وته په مخ باندې وخت کې راغی اقا صحابه راځي شو قربان یا رسول الله حضرت عمر فاروق راځي شو اکثر به داسې معاملات راوړ صحابه عمر فاروق وړاندې کول هغه جلالی بن الله تبارک وتعالى غیر دی او جلالی صحابي هغه وړاندې کول وي ته وړاندې شه الله اکبر حضرت عمر فاروق وایي قربان یا رسول الله سعادت الله اقا فرمایي چې زما عمر نه کافرانو سیوی دي نه عیسایانو سیوی دي نه يهودو سیوی دي نه په بدن کې درد شته نه تکلیف شته نشتا نو څه چلې آقا فرمایي زما اخیری امتیان ما جوړوي زما اخیری امتیان می جوړوي دا امتیانو د پاره جوړې کوم دا غي د پاره خبرانو پریشان بیا رسول الله علی جبرئیل علیه الصلاه والسلام راغی هغه فرمایي چې ستا اخیری امتیان په کلمه تجربه کوي منځ ورکوي زکات ورکوي روزه ونیسي هغه په قرآن تلاوت کوي خو به د جانانا هغه په پرز د قیامت باندې د محشر په میدان باندې دوزخ ته روانوي هغه دوزخ ته ورځي اقا فرمایي چې زه په دغه وخت کې اقا علیه الصلاه والسلام خمتون شه
نستغفر الهي رب ذو الجلال جل جلاله سره مناجات رب ذو الجلال جل جلاله فرمایي چې ای زما پروردګارا هغه عاشقان دي ابو بکر صدیق ولید او عمر فاروق ولید او علي شریف غلام ولید او زید بن تسنیم ولید او حارث ولید او عبد الله بن مسعود ولید او زید عمر بن عبد العزيز پورې دي سواره زما دیدار کړو زکه په ما باندې مې هغه زما هغه امتیان دي چې زما په نامې د چهره باندې په نامې د زلف باندې په نامې د وزا الپسور باندې په نامې د څلور نشاط سینه باندې زما په نامې د مخ باندې داسې مجید چې خپل جان او مال خپل بچي هر څه به زما قرباني زما په امت باندې ډېر لوی خدمت ته ورکړ یا اله العالمین اخو زما عاشقان دي او زما سره محبت کوم زما سره مینه کوم زما ملګری دي الله اکبر آقا فرمایي چې سره د درو وجونه بس دا پیغام د میلاد واخلي چې دا پیغام وبالست او دا مو پزړه کې ځان سره کې اوس او تاسو دې چې نټکه منګوي لاړ د پیر سے مقصد پوره شو زما د خطاب مقصد پوره شو دلته کې تاسو دراتک مقصد پوره شو درې خبرې واره ان شاء الله درې خبرې د تدین کوم او د داخلي کې کوم اوله خبره د علاقه فرمایي چې الله هو تفاوت محبوبه امتيان بستاوي کلمه بستاوي مزبم کوي زکات په عمر کوي ایو عمل بکې دا عمل جنت ته تلو دي خو لیکن جنت نه ودی بل جنت ته تلو عمل دی جنت نه ودی یا رسول الله ولی اقام فرج نکانه بکې خو نکانه به ختمي نکانه بکې خو نکانه به ختميږي نکانه بکې نکانه به ختميږي یا رسول الله څنګه به ختميږي دلته سجدو کی رکوع وکي قیام وکي تلاوت قرآن وکي بیزار تلاشي بار روزي دغه سره ملوشي د بل مسلمان غیبت پر شروع غیبت تبخت شي غیبتونه وکي نو غیبتونه سره علما ناس دي وایي چې دا نیکیان داسې سوزي لکه دی هور ته چې دا اوچ خشاک ورواچو قصارې ته وبس ګیرګیره کې ختمي کې دا یا یو بل مثال ورکړي وایي چې په کاڼي باندې دوره پرته او باغې باندې باران خو مسلدار باران وشي او څنګه چې دا کاڼي صفا چې دا د انسان عمل نامه د نیکونو په غیبت سره خرابېږي نو کومه کنټرول کومه جاری وساتو ټول بجاری ساتو غیبت خدمت خو نه خوند دې پکې مزه ده پکې اسی چې انسان غیبت کوي خوند ته اخلي مزه ته اخلي د بل پټکي خپو ترولي د بل سپینې جامې ګندګي او ولنا بالله د بل په غیبت باندې یو نوړې سو کتل شي یو لجمک حاصلول شي خپل روزګار په زیاتول شي خپل غیبت خپل عزت زیاتول شي نشي کولای نو ان شاء الله د دې بار بولول شپې په خاطر ان شاء الله د پیر سے دغه مهنت او مقصد په خاطر ټول وعده او غیبت باندې کوم ان شاء الله نه به غیبت ان شاء الله ټول وعده کوم ان شاء الله د چا غیبت باندې کوم نه د خپل او د پردو او د تربور نه د عزیز کچا کې پراتن یو غیبت پتا سوای چې یو سړي یو نقصان دی یو عیب دی یو کمزوري ده څه بیانو نو کمزوري بیانول غیبت نه دی تاسو بداوي کنه يرورا دا چا کې چې کمزوري وی هغه بیانولو تغیبت وای چې کمزوري پکې نه او بیانولو ته تهمت ویل شي هغه تهمت ته چې پکې سشتنه وته بیانې زما آقا فرمایي الله اکبر زما آقا فرمایي وره وای چې په دنیا کې په یو مؤمن مسلمان باندې یو پرده راچولا دلته د دنیا د پردي اچولو زه دي زما ګناهونه په تدې کرب ولیکل زما تاسو ته خطاب وکړم شم زما کور ته لاړ شم ستا ګناهونه په شا باندې ولیکل شي ته کور ته لاړ شي ستا د الله گویا شو او علیم بذات الصدور د زړونو خبر دی او الله علی کل شیء قدیر دی او کوم شي زما د خپل گویا شي پوزه می گویا شي سترګې می گویا شي خپې می گویا شي زما سکو زما تنهایی چې صفت الله اکبر زما محبوب فرمایي چې یو پردا په یو ګناهګار باندې په یو غیب شوده بنده باندې چې بچا کې پرده ورواچي دا د پردې اچولو ځای دی قیامت د پردې اوچتولو ځای دی هلته پردې اوچتېږي بیا زما آقا فرمایي چې چا یو پرده په دنیا کې واچوله په ورځ د قیامت په الله په هغه باندې سل پردې ورچوي یو پرده په خپل ورور واچوه سل پردې به در باندې الله واچي وام کسته یو خبره غیبت نه به کوو انشاءالله که دویم آقا څه فرمایي دویم آقا فرمایي چې دې په دې زړه کې به حسد پروت دی 80% حسد پروت دی او دا خو د مسلمان شیوه ده نښه ده چې مسلمان ونو غیبت وکړي چې مسلمان ونو حسد وکړي کوي به کوي خفه کېږو به نه د منبر او محراب خالي دی نه د مدارس او مساجد خالي دي نه د خانقاهونو او درګاهونو خالي دي هر ځای کې دی زموږ کار د نصیحت الله دې اول په ما کې پیدا کړي په تاسو کې پیدا
موږ یو ځان د یو بل اصلاح وکړو. دویم نمبر شي حسد دی. دا حسد داسې شی دی چې دا انسان د جنت نه باندې نو جنت ته تلل غواړي حسد باندې کوو ان شاء الله نه به کوو ان شاء الله حسد باندې کوو. بل مې آقا فرمایي چې په آخر زمانه کې د جنت ته دا بندېدو چې کوم الله ته نو هغه کسب دی هغه دروغ دی. دروغ په دومره انتها ته ورسېږي چې هغه دروغ به داسې ښکاري لکه سم رښتیا انسان وي. داسې دروغ وایي دروغ رمضان ساتو ان شاء الله کنه. رب ذوالجلال جل جلاله دې د خانقاه شریف الله تبارک وتعالى چې دغه جلوی دغه فیوزات دغه انوارات الله تبارک وتعالى تر قیامت پورې ابد الاباد جاری وساتي. د استاد العلماء شیخ القرآن والحدیث جناب علامه ډاکټر یاسر شفیق صاحب نه ډېر په معذرت باندې څه کمې څه زیاتې شوي. زما ورور محترم حضرت علامه مولانا قاری حسن المآب صاحب تشریف فرما دي. نور علما دي د ټولو علماونو ډېر په معذرت سره ما نه کوم ځای کې آیات کې زبر زر کې غلطي شوي حدیث کې غلطي شوي الفاظ کې غلطي شوي. اولا د الله نه عفو غواړم ثانیا د ټولو علماونو تاسو ټول نه عفو غواړم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.